د دې ټولو څیزونو د دې قصوروار مدار دا د پی ټي آی اراکین اسمبلی د پی ټي آی حکومت دی. دا څومره چې هم دلته مهنګایي ده د عمران خان متبادل دا مولانا فضل الرحمان دی. د مولانا فضل الرحمان صاحب بیانیه ده بینک اف پاکستان هغه اوس سټیټ بینک اف پاکستان نه دی، هغه سټیټ بینک اف آی ایم اف دی. علماء اسلام فیصله کړې ده کوم عالم امام خطیب چې د حکومت وقت د طرف نه اعزازیه واخیستله او د حکومت په دې جرایمو باندې خاموشي اختیار کړله، د هغې د علماو د صف سره هیڅ تعلق نشته دی. 59 کې 30 سیټونه جمعیت علماء اسلام ګټي، نو دا په نیمه صوبه کې نیمه حصه جمعیت علماء اسلام یوازې چې کوم دی نو دا وواله. روان وخت کې په الیکشن کې به په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې خصوصي طور باندې انشاءالله د مولانا صاحب حکومت جوړیږي. پیدا کېږي دا چې یاره د صوبه خیبر پښتونخوا سیټینګ بعضې ایم پی ایز او ایم این ای جمعیت علماء اسلام کې د شمولیت لپاره چې کوم دی نو هلې ځلې روانې دي. مولانا آ رہا ہے انشاءاللہ. لکه د اسلامیات او د عربی په پرچه کې راځي وي په لالیوډ او په بالیوډ او په هالیوډ کې څه فرق دی. اوس د عالم دین چې چا بخاري او ترمذي او قرآن ویلی د هغه د لالیوډ سره سویمه ده، د هالیوډ سره سویمه ده، د بالیوډ سره سویمه ده. انتظامیه داسې یو کردار ادا کوي لکه چې د پی ټي آی د طرف نه د الیکشن ته دوی ولاړ دي. موږ نظر دا چونکې په جنرال الیکشن باندې دی، لهذا موږ ټیک ټاک د هغې لپاره په تیاریانو کې به تاسو ووینئ خلق به خپل ایمان خرڅوي د خپلې ګېډې لپاره، خپل عزت به خرڅوي د خپلې ګېډې لپاره. داسې حالات په دې ملک باندې را روان دي. زمونږ سټیټ 2018 کې که مونږ په ټوله ضلع کې 21,000 ووټ اخیستی و، نو په 2021 کې هغه ووټ مونږ 32,500 ته ورسوي. ایون پی ټي آی به هم زه دا ووایم سره د دې نه چې د هغې په دې ووټ کې زیات طور حصه دا د کیش ده، دا د نقدو ده، اجرو باندې ټیکس، په شګو باندې ټیکس، په ګټو باندې ټیکس، په خاوره باندې ټیکس او تعمیراتو باندې ټیکس، په هوټلو باندې ټیکس، اوس په ګاډو باندې د سبزۍ په ګاډو باندې چې کوم دی نو په دې ټیلو باندې په هغې باندې به ټیکس لګوي. او پی ټي آی اراکینو کو د مهنګایۍ په دغې بلونو باندې دستخطونه نه کولی، نو ولې به دا مهنګایي په دې قوم باندې مسلط کېدله. چینج شوی دی په 2018 کې صوبایي اسمبلی نه باقاعده په دې باندې بل پاس شوی او زه د ملکن ډویژن نه واحد ایم پی ام د جمعیت علماء اسلام چې ما ریفیوز کړو او ما په نو کې جواب ورکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د باخبر بنیر ګران کتونکو د باخبر بنیر په سټوډیو کې راسره د جمعیت علماء اسلام صوبایي نائب امیر او د حلقه پی کې 20 سابقه امیدوار مفتی پر غفور سے موجود دی. مفتی سے پروگرام کے پراتک ہر کرے ہوئے شکریہ. مفتی صاحب د 19 دسمبر کم بلدیاتي الیکشن چې وشو د الیکشن نه مخکې سره ستاسو څومره پوزیشن جماعتونه چې وو هغې په دغه الیکشن باندې د هغې کې د انتظامي په کردار د الیکشن کمیشن په کردار باندې ګوتې اوچتې کړې وې، احتجاجونه وکړو. کله چې الیکشن وشو نو د هغې نه وروستو څومره پوزیشن سره ستاسو جماعتونه چې وو هغې هېڅ قسم داسې رد عمل رانه آیا دغه نتایج خو تسلیم کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سید الرشید صاحب ستاسو د باخبر نیوز انتهایی مننه شکریه ادا کوو. ستاسو په علم کې ده چې دلته الیکشن د جمعیت علماء اسلام یا د نورو اپوزیشن پارټو دا د حکومتي جماعت سره د پی ټي آی سره نه و. په واضحه توګه باندې دلته انتظامیه هغه جانبداره وه او الیکشن کمیشن هغه واضح طور باندې جانبدار و. د الیکشن د قواعدو د ضوابطو مسلسل خلاف ورزۍ کېدلې او الیکشن کمیشن، انتظامیه او حکومت دا درې واړه مکمل په یو پیج باندې. موږ خو بار بار د هغې خلاف د الیکشن د شیډول اناونس کېدلو نه وروستو احتجاجونه هم وکړل. د ډي سی صاحب د آفس نه ګټه مو وکړو. د الیکشن په شپه باندې د الیکشن کمیشنر د دفتر مخې ته ستاسو په علم کې ده چې مونږ هغه شپه د هغې د الیکشن کمیشن د دفتر د هغې ګیراو هم کړی، محاصره هم کړی، هلته مو درنه ورکړې وه ډېره لویه اوږده. خو د الیکشن نه وروستو ظاهره خبره ده چې کله دا درې واړه په یو پیج باندې وو نو داسې څوک منصف مونږ ته نه ښکارېدلو چې مونږ هغې ته خپل فریاد ورورسو. ځکه چې حکومت خلاف ورزي کوي نو سړی انتظامیې ته د هغې نوټس ورکوي. نو چې انتظامیه او حکومت دواړه په یو پیج باندې وي او انتظامیه داسې یو کردار ادا کوي لکه چې د پی ټي آی د طرف نه د الیکشن ته دوی ولاړ دي، نو بیا دریم ځای د ژړا او د فریاد زموږ دپاره الیکشن کمیشن و. نو الیکشن کمیشن هغه هم په دې معاملاتو کې مکمل جانبدار و. ستاسو په علم کې وه چې د الیکشن د عین موقع په دوران باندې دلته ټینډرې کېدلې په 5 تاریخ باندې، په 5 دسمبر باندې چې کوم ټینډر شوی دی اوس هم آن د ریکارډ پروت دی. دلته نوکرۍ تقسیمېدلې، باقاعده آرډرونه ریلیز کېدل
دلته ټرانسفر یې کېدلې. دلته چې کوم دی نو ډیولپمنټل کارونه په داسې بربنډه توګه باندې شروع وو او اجتماعي کارونه هم نه. په اجتماعي کارونو زمونږ هیڅ قسم اعتراض نه و. انفرادي کارونه یو سړي له په کور کې د الیکشن په شپه باندې د روټري مشین لیږه وغله بور کوه، چاله په دروازه کې سیمټ ورچوه، چاله چې کوم دی نو د پیپونو ګونجۍ دا وروړه، چاله نغدې پیسې وروړه، چاله د نوکرۍ اډر دا چې کوم دی نو وړه. په دې ټولو څیزونو باندې د دې فوټیجز او د دې ویډیوز ما په خپله باندې زمونږ چې کوم هغه ډیویژنل مانیټرینګ افیسر و DMO ندیم صاحب ما هغه سره شیر کړي دي واتس اپ کې، اوس هم زما سره موجود دي. او د هغې د طرف نه بس صرف دغه راتللو چې بس مونږ انکوایري کوو، مونږ دا کوو، مونږ هغه کوو، هېڅ هم چې کوم دی نو نه. نو لهذا مونږ داسې څوک دروازه نه موندله چې هغه به انصاف ورکړي او دا الیکشن به ټرانسپیرنټ شي او دا به شفاف شي. په دغه وجه باندې د الیکشن نه وروستو مونږ خاموشي اختیار کړله او زمونږ په جنرال الیکشن باندې نظر دی. انشاءالله جنرال الیکشن ته به نه دا بیوروکریسي د دوی دپاره د دوی ټیم کردار ادا کوي، ځکه هواګانې به بدل شوي. اوس نه چې کوم دی نو د هواګانو رخ ستاسو په نظر کې د هغه بدل ښکارېږي، نو نه به په هغه وخت کې د دوی سره دا اختیارات وي او نه به د الیکشن کمیشن دا محتاجي وي. زمونږ نظر دا چونکې په جنرال الیکشن باندې دی، لهذا مونږ ټیک ټاک د هغې لپاره په تیاریانو کې. مفتي صاحب د 19 دسمبر نه مخکې د بونیر بعضې سیاسي جماعتونه چې دي جمعیت علما اسلام یو کوشش کړی چې را PDM دې دلته چې کوم دی نو فعال شي، اتحاد دې وشي او یا جمعیت علما اسلام انفرادي طور د نورو سیاسي ګوندونو سره د اتحاد چې کوم دی خواهش لرلو، خو هغه سیاسي او مذهبي ګوندونو د جمعیت علما اسلام سره اتحاد ونه کړو. د 19 دسمبر رزلټ چې راغی نو جمعیت علما اسلام 32,000 ووټ چې کوم دی نو واغستو. آیا د دې په شا باندې څو هغه جماعتونو چې کوم دی نو فرض کا اتحاد شوی نو رزلټ په دا وکم چې راغلی دی؟ مونږ دپاره خو نتایج حوصله افزا دي په دې بنیاد باندې چې مونږ سولو فلایټ اگر چې نه غوښتلو مونږ کوشش کوو د اتحادونو. اول د بنیر چې کوم دوه غټ جماعتونه دي چې هغه عوامي نیشنل پارټي او جماعت اسلامي ده، د هغې سره بیا د هغې نه وروسته PDM کې چې کوم شامل جماعتونه دي، مسلم لیگ وغیره، د هغې سره مونږ د اتحاد کوشش کوو. خو بهرحال هغه اتحاد باندې اتفاق رایې چې کوم نه رانغلله یا هغې جماعتونو هغوی دا غوره وګڼله چې یاره مونږ په هر سیټ باندې په خپله باندې الیکشن کنټیسټ کوو. نو په دغه سلسله کې زمونږ ریزلټس چې کوم راغلل نو الحمدلله 2018 کې که مونږ په ټوله ضلع کې 21,000 ووټ اخیستی و، نو په 2021 کې هغه ووټ مونږ 32,500 ته ورسوو، یعنې 11,500 ووټ مونږ په خپل ووټ بینک کې اضافه وکړله. هغه جماعتونه هغې خپل ووټ لوز کړی دی، ډېر کم کړی دی. چا چې 40,000 ووټ اخیستی و هغه 36,000 ته راغلل، چا چې 39,000 ووټ اخیستی و هغه 35,000 ته راغلل، چا چې بلکې ایون PTI به هم زه دا ووایم سره د دې نه چې د هغې په دې ووټ کې زیات طور حصه دا د کیش ده، دا د نقدو ده، دا د نوکرو ده، دا د سیمټو د بورو ده، دا د بجلۍ د ستنو ده، د ټرانسفرمرو ده، او دا د اوبو د پیپونو د ګونجو ده. خو د هغې باوجود هغې هم هغه خپل چې کوم دغه و هغه هغې لوز کړی دی، ځکه هغوی د 58,000 نه لاندې راغورځېدلي دي 55,000 سمثینګ ته. نو زما په خیال باندې جمعیت علما اسلام هغې خپل ووټ بینک کې اضافه کړې ده او دا د مولانا صاحب هغه بیانیه خلقو په دل او جان سره تسلیم کړې ده. مولانا صاحب د نن نه څو کاله مخکې دا خبره کړې وه چې دا موجوده حکومت لري، دا کردار، دا کارکردګي دا ټیک نه ده، دا ملک تباهۍ طرف ته یې روان کړی دی. هماغه شانتې د نن تاسو وګورئ د خلقو معاشي حالات دا ډېر بدترۍ طرف ته روان دي. که مسافر دي هغې به خپل کور ته د میاشتې 50,000 روپۍ رالیږلې، په هغې کې به ګزاره کېدله. نن د هغې کور په 1,00,000 روپو کې هم د میاشتې خرچه نه چلېږي. خو دلته یو سړی په جاب باندې دی، نو د هغه په تنخواه کې 10-15% پورې به اضافه شوي، بل طرف ته ګوره مهنګایي 44% پکې اضافه شوې ده. نو ښکاره خبره ده چې ستا په تنخواه کې 10-15% اضافه کېږي او په مهنګایي کې 44% اضافه کېږي، نو دې سره خو به چې کوم دی نو هغه بیلنس برقرار نه پاتې کېږي. هغه ملازم پیشه طبقه هغوی هم په خپلو خرچو کې په خپلو اخراجاتو کې د دې حکومت نه چې کوم دی نو هغه تنګ راغلي دي. دلته کو غریبانان خلقو او هغوی به چې کوم دی نو ځان له چېرته کور دا به یې جوړو د خپلې غریبۍ په دغه باندې، نو په باجرو باندې ټیکس، په شګو باندې ټیکس، په ګټو باندې ټیکس، په خاوره باندې ټیکس،
او تعمیراتو باندې ټیکس او په هوټلو باندې ټیکس اوس په ګاډو باندې د سبزۍ په ګاډو باندې چې کوم دی نو په دې ټیلو باندې په هغې باندې به ټیکس لګي. او نوې خبر دا دی چې د بونیر نه چې کوم ګاډي وځي نو په سورکاوۍ کې ورته هلته بورډ لګولی دی، په هغې باندې به روډ ټیکس چې کوم دی نو دا به اخلي. نو زما په خیال باندې منسټر صاحب د روډونو دا د بونیر سره تعلق ساتي، زموږ د حلقې سره تعلق ساتي، دا تحفه د قوم ته نه ورکول پکار. زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم، زمونږ د MNA صاحب اسمبلی کې هغه پاسي وایي چې یاره تاسو په دې بجلو په دې بلونو کې چې کوم ټیکس لګولی دی دا پرایس فیول پرایس ایډجسټمنټ باندې، نو دا ټیک نه دی. نو MNA صاحب ډېر په احترام سره مینی بجټ کې بل ورځ تاسو ووټ ورکړو 353 ارب روپۍ هغه ټیکس هغه به خامخا ایډجسټ کوي، دا به د بجلی په بل کې راځي. د دې ټیکس منظوري تاسو ورکړې ده، چا چې دستخط کړی دی. او دا به چې کوم دی نو پټرول به دې سره مهنګا کېږي، نو دا پټرول مهنګایي تاسو راوستله. د PTI اراکینو کو د مهنګایۍ په دغې بلونو باندې دستخطونه نه کولی، نو ولې به دا مهنګایي په دې قوم باندې مسلط کېدله؟ دا څه معنا لري چې ته په یو سړي باندې ډز وکړې او بیا وروستو کارتوس ته هغې ته چې کوم دی نو دغه کې چېره دا سړی وجنه ما، نو ډز خو تا کړی دی، هغه ټرایګر خو تا دباو کړی دی، دستخط خو تا کړی دی، ټیکس خو تا پاس کړی دی. د ملکن ډویژن چې دا فری ټیکس زون دی، زموږ صاحبان وایي دا فری ټیکس زون دی. زون دې تر سره پته نشته دی. د دې چې کوم هغه کانسټیټیوشنل سټیټس و هغه چینج شوی دی په 2018 کې، صوبایي اسمبلی نه باقاعده په دې باندې بل پاس شوی و. زه د ملکن ډویژن نه واحد MPA وم د جمعیت علما اسلام چې ما ریفیوز کړو، او ما په نو کې جواب ورکړو، ما په دې سپیچ کړو، او ما ورته دا ویلو چې د ملکن ډویژن را روان نسل به تاسو معاف نه کړي، دا کوم څیز چې تاسو په ملکن ډویژن باندې نافذ العمل کوئ. هغه موقع باندې پر یو خټک صاحب پاسېدلی و، هغه وایي چې 15 کالو دپاره مونږ استثنا ورکو، اگزامشن ورکو، خو د 15 کالو نه وروسته خو به بیا هم دا لاګو کېږي که نه، دا به نافظ کېږي که نه. نو بنیادي طور د دې ټولو څیزونو د دې قصوروار او ذمهدار دا د PTI اراکین اسمبلی د PTI حکومت دی. دا څومره چې هم دلته مهنګایي ده، نو مولانا فضل الرحمن صاحب هم دغه بیانیه ده چې یاره د دې حکومت نه د دې خاتمه پکار ده او د دې حکومت نه نجات پکار دی. د قوم په ذهنونو کې نن د عمران خان متبادل دا مولانا فضل الرحمن دی، د مولانا فضل الرحمن صاحب بیانیه ده. د دې وجې نه تاسو وینئ چې کوم سنجیده سیاسي طبقه ده خو هغه په هره پارټۍ کې دي، هغه وایي مولانا فضل الرحمن صاحب دا خبره ټیک ده. یو خو دا سړی پاک دی، که په دې کې څه کرپشن او څه غلا وی نو په ده باندې به کیسونه جوړ شوي، هغه کیسونه په ده باندې جوړ نه شو. دویمه دا خبره ده چې دا سړی نر دی، دی د هېچا په دباو باندې رستو نه شو. لوی لوی سیاستدانانو خاموش شو، په ګوټ ننوتل، وفاداریان یې بدل کړلې. دا واحد سیاستدان دی چې دی په دباو کې د چا چې کوم دی نو رانغې په میدان باندې ولاړ دی. نو د بونیر قوم د مولانا فضل الرحمن صاحب بیانیه هغې ته چې کوم دی نو ریسپانس ورکړی دی، پازیټیو ریسپانس، چې د 21,000 په ځای باندې 32,500 ووټ جمعیت علما له ورکړی دی. او انشاءالله په جنرال الیکشن کې به دا د دې نه هم سوا وي، ځکه عارضي لالچ په بنیاد باندې چې کوم ووټونه ورکړل شوي دي هغه ووټونه به چې کوم دی نو PTI ته نه کاسټ کېږي. او زه بلکې خو زه خو دا وایم چې کوم غریب سړي د خپل ووټ قیمت صرف د یو گونجی پیپ لګولی دی، یا د خپل ووټ قیمت صرف د بجلی یو ستند ولګولی دی، یا د خپل ووټ قیمت یو څو بورې سیمټ لګولی دي، هغه سړی دې سوچ وکړي د هغه د کور نه د دې عمران خان د حکومت د لاسه د میاشتې 50,000 روپۍ په اخراجاتو کې اضافي نه وځي. هغه سړی دې ته سوچ وکړي. نو ټیک ته تا خو 15,000 روپۍ واخېستلې، ووټ ته خرڅ کړو، خو د هغې په بدله کې ستا نه دا موجوده حکومت په ټیکسونو کې په مختلف مهنګایۍ کې ستا نه 40,000 روپۍ دا د متوسطې طبقې د کور نه داسې وایي پیسې وباسي چې کوم خلک دی او د هغې خرچه اخراجات زیات دي. ظاهره خبره ده هغې نه د دې په دوګنه پسې ګونډه باندې دا پیسې وځي. مفتي صاحب د صوبه خیبر پښتونخوا په څومره اضلاعو کې چې بلدیاتي الیکشن شوی دی د نتیجې مطابق په صوبه خیبر پښتونخوا کې د ټول نه زیات کم میر دی او تحصیل ناظمین دي هغه جمعیت علما اسلام چې کوم نه ګټلي دي، آیا دا د دې موجوده حکومت باندې عدم اعتماد نه دی؟ دې کې ما تاسو ته کومه خبره وکړله چې دا حکومت زمونږ د معیشت قاتل دی. دوی چې کوم دی نو دا خلق په خپل ژوند تېرولو باندې دا دغه کړي دي، تنګ کړي دي، او دا خلق انتهایي د مایوسۍ شکار دی. تاسو دې ته سوچ کوئ چې نن خلق رالګي او د خپلو بچو د خرڅولو د هغې چې کوم دی نو اقدام کوي. په یو مارکیټ کې یو سړی رالګي 2 بچي هغه ځان ته مخې ته کښېني او په هغې باندې ریټ لګي چې یو بچی مې د 2.5 لکو روپو دی، پیاز ټماټر د خپل پټي او الو او ټیپر د خپل پټي
دا مونږ خرڅول لیدلي په مارکیټونو کې، خو د خپل زړه غوښې خرڅول دا مونږ نه و لیدلي. دا قوم دې سیستم مجبوره شوی دی. دا به تاسو ووینئ خلک به خپل ایمان خرڅوي د خپلې ګېډې دپاره، خپل عزت به خرڅوي د خپلې ګېډې دپاره. داسې حالات په دې ملک باندې را روان دي. زمونږ سټیټ بینک اف پاکستان هغه اوس سټیټ بینک اف پاکستان نه دی، هغه سټیټ بینک اف IMF دی. هغه د IMF لاس ته ورغلی دی. د هغې د یو ملک معاشي کنټرول چې د یهودیانو په لاس کې لاړ شو، دا ملک خپل ازادي او حریت برقرار چېرته هم نشي ساتلی. یو معاشي تنګي په دې خلکو راغلې ده. او دویمه دا ده مذهبي طور دا خلک تاسو اینئ دلته د وزیر اعظم صاحب کور هغه چې کوم دی نو ایرریګولر و، جج صاحب اډر کوي چې دا ریګولرایز کوي، د هغې دپاره چې کوم دی نو یو څو پیسې ورته یادوي چې دا صرف ادا کوي. بل طرف ته د الله کور دی مدینه مسجد په کراچۍ کې، د هغې دپاره چې کوم دی نو د ریګولرایزیشن دپاره جج صاحب اډر نه کوي، بلکې د هغې د انهدام چې کوم دی نو او د هغې د مسمار کولو اډر کوي. چې د کوم جومات نه 240 کاله د الله اکبر اذانونه بلند شوي دي، هغه منارې راغورځول اسلامي جمهوریه پاکستان کې د ډېره لویه د افسوس خبره ده. دا قوم مذهبي جذبات لري، دا قوم مذهبي احساسات لري. دې قوم ته پته ده چې د وزیر اعظم صاحب کور ریګولرایز کېږي او د الله کور نه ریګولرایز کېږي. د وزیر اعظم صاحب کور بچاویږي او د الله کور منهدم کېږي، راغورځېږي. دې قوم کې به خامخا د خپل دیني حمیت دا به راپورته کېږي، دا به راوچتېږي. ته په دې باندې بیا علما نشي خاموشه کولی چې کله یو طرف ته د ټول ملک جوماتونه، مدرسې، د تبلیغ مرکزونه، وقف ملکیتونه، هغه د هغې مالکانه حقوق دا به حق سرکار ضبط کړي په وقف املاک قانون سره، او بل طرف ته ته وایي چې زه به خطیبانو له اعزازیه ورکومه امامانو له، او دی به زما په اعزازیه باندې زما په دې جرایمو باندې خاموش پاتې شي. سوال نه پیدا کېږي. جمعیت علما اسلام فیصله کړې ده کوم عالم، امام، خطیب چې د حکومت وقت د طرف نه اعزازیه واخیستله او د حکومت په دې جرایمو باندې خاموشي اختیار کړله، د هغې د علماو د صف سره هېڅ تعلق نشته دی، بلکې هغه هم د دغې تاغوت او د دغې باطل الیکار جوړ شو. اوس نوی څیز رحمت للعالمین په نوم باندې سکالرشپ د دیني مدارسو دپاره. هلکه د دیني مدارسو په باره کې چې ته دومره فکرمند یې، نو بیا د دې دیني مدارسو د رجسټریشن اجازت ولې نه ورکې؟ ته چې د دیني مدرسو په باره کې دومره فکرمند یې، دغه طالب العلم چې ته ورله رحمت للعالمین سکالرشپ په نوم باندې پیسې ورکې، نو ته د ده دا چې کوم تحتاني اسناد دي د عالمیې نه علاوه د عالیې سند دا ته د BA سره برابر کا، د ده د عامې د خاصې سند د FA سره برابر کا، د ده د عامې سند ته د میټریک سره برابر کا. ته د ده دا سندات ولې چې کوم دی نو نه ریکګنایز کړې او دې ته ایکویلنسي ولې نه ورکړې؟ او که ته فرض که په دې علماو باندې دومره مین یې، دا څومره چې فضلا علما دي دوی چې په AT او په TT کې ټیسټونه ورکړي د سکول د استاذۍ دپاره، د لیکچررشپ دپاره، نو ته په هغې کې د جنرل کوېسچنز په نوم باندې ولې داسې قسم سوالات د NTS په ترو باندې راولې چې په هغې کې علما هغه سوالات نشي حل کولی؟ د هغې د علمي طبقې سره ورسره تعلق نشته دی. لکه د اسلامیات او د عربۍ په پرچه کې راځي وي په لالیوډ او په بالیوډ او په هالیوډ کې څه فرق دی؟ اوس د عالم دین چې چا بخاري او ترمذي او قرآن ویلی د هغه د لالیوډ سره سویمه ده، د هالیوډ سره سویمه ده، د بالیوډ سره سویمه ده. ته په دې حربو باندې د دې علماو ته دا یو باعزت روزګار چې کوم دی نو د هغې نه ته ولې رکاوې؟ نو ګوره ته چې په عالم مین یې، دغه رکاوټ ختم کا، د ده دې سند له ته اهمیت ورکا، ته د ده د حیثیت تسلیم کا. نو بجای د دې چې ته دغه باعزت مقامات ورله ورکې، ته دلته یو 100 روپۍ دله په جیب کې ږدې صرف د رشوت په طور باندې چې دی به زما د حکومت ستاینه شروع کړي، سوال نه پیدا کېږي. هغه ایډیشنل ډایرکټر جنرل FIA ابوبکر خدابخش نتوکه د هغه نه نوم دی چې ته هغه ته اوس ایکسټنشن ورکې، او بیا د دا ویلي دي که دته ایکسټنشن په FIA کې نه میلاویږي، نو بیا دته زه د ایډوایزر یو پوسټ کریټ کومه. ګوره علمي طبقه ستا د قادیانیت نوازۍ د دې ټولو اقداماتو نه خبر ده، او دا زه نومونه ځکه اخلم چې دا ډېر ټو دی پوینټ چې کوم دی نو څیزونه دي چې دا دې علمي طبقې ته، مذهبي طبقې ته د دې خبرې احساس دی. نو که په خیبر پښتونخوا خو مذهبي خاوره ده، بلوچستان مذهبي خاوره ده، فاټا مذهبي خاوره ده، په دې علاقو کې چې کله خلکو محسوسه کړله چې ته مسلسل مدرسې په ټارګټ کې ساتې، علما په ټارګټ کې ساتې، جوماتونه ته منهدم کې، د بریکوټ تبلیغي اجتماع ته د کرونا په نوم باندې رکاو کړله، حالانکې په دغه ورځو کې چې څومره فیسټیولې کېدلې او کراوډز جوړېدل هغه تا نه دي رکاو کړي. نو ګوره د دې رد عمل به راوځي او د دې رد عمل هم دا راغی چې دلته خلکو د جمعیت علما اسلام بیانیې ته ریسپانس ورکو، دغه مذهبي عنصر پکې هم شاملو او د خلکو معاشي تنګي دا عنصر پکې هم شاملو، او جمعیت علما اسلام د پیښور په تخت باندې یوازې قابض نشو بلکې اوورال په ټوله صوبه کې چې 64 یا 66 چې کوم دی نو د تعاونونو الیکشن وشو،
په هغې کې 22 جمعیت علما اسلام په خپل سیټ باندې وګټل، په خپل انتخابي نشان باندې وګټل. 3 جمعیت علما اسلام سره هغې آزاد وو چې هغې جاین کړل، 25 شولو. هغې نه علاوه 4 داسې دي چې په ری الیکشن کې په هغې کې د جمعیت علما اسلام واضح الیکشن دی، واضح برتري ده، 29 شو. یو چې کوم دی نو د ډی خان د میر الیکشن چې کوم دی په 13 فروری چې کوم را روان دی، په هغې کې د جمعیت علما اسلام هغه پوزیشن هغه ډېر کلیر دی انشاءالله. نو چې په 64 کې 30 سیټونه جمعیت علما اسلام ګټي، نو دا په نیمه صوبه کې نیمه حصه جمعیت علما اسلام یوازې چې کوم دی نو دا وواله. دې نه معلومیږي دا چې په راروان وخت کې په الیکشن کې به په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې خصوصي طور باندې انشاءالله د مولانا صاحب حکومت جوړیږي. او ستاسو په علم کې دا چې په بلوچستان کې سابق وزیر اعظم وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی، دغه رنګې سابق وزیر اعظم میر ظفر الله خان جمالي د هغې زوی میر اسد الله خان جمالي، او دغه رنګې پرون پکې زهري صاحب چې سابق صوبایي وزیر و هغې په بلوچستان کې جی واي جاین کړله. دلته په کې پی کې کې سابق صوبایي وزیر شهزاده ګستاسب صاحب و، حبیب الرحمن تنولی صاحب سابق صوبایي وزیر، او داسې نور ډېر خلک داسې دي چې په لاین کې دي، په انتظار کې ولاړ دي. جمعیت علما اسلام مرکزي قیادت ورته ټایم ورکړی دی چې موږ مشاورت کوو، نو تاسو به بیا جمعیت علما اسلام جاین کوئ. دا ګوره چې دا ریاکشن دی، دا رد عمل دی، او دا به د دې حکومت خلاف خامخا راوځي. مولانا صاحب دا راته ووایه چې فرض که په 2023 کې جنرال الیکشن کېږي، نو آیا د پی ټي آی خلاف د نورو سیاسي ګوندونو اتحاد چې دی ممکن دی؟ ولې نه دی ممکن؟ ظاهره خبره ده چې سیاسي جماعتونه هغه په اتحادونو کې د یو بل سره رواداري لري. ایون پی ټي آی په بعضې وختونو کې چې کوم دی نو د خپلو مخالف سیاسي پارټو سره اتحادونه کړي دي. په سینټ په الیکشن کې پی ټي آی او مسلم لیگ نو اتحاد کړی و. داسې چې کوم دی نو په مختلفو ځایونو کې سیټ ایډجسټمنټس چې کوم دی نو دا کېدلی شي، خو د پی ډي ایم اوورال انتخابي اتحاد په ټول ملک کې نه، نو دا ممکنه ده چې په لوکل سطح باندې د اضلاعو په سطح باندې مختلفې پارټۍ د یو بل سره سیټ ایډجسټمنټ وکړي، او جمعیت علما اسلام هم د دغې لپاره خپل فورم دا اوپن ساتي. ویل کېږي دا چې یاره د صوبه خیبر پښتونخوا سیټینګ بعضې ایم پي ایز او ایم این ای جمعیت علما اسلام کې د شمولیت لپاره چې کوم دی نو هلې ځلې روانې دي، بلکې صرف ایم پي ایز ایم این ایز نه، بلکې سیټینګ منسټرز دي پکې، بعضې ایم این ایز دي پکې او سینیټرز دي پکې. هغوی هم چې کوم دی نو د جمعیت علما اسلام سره په رابطو کې دي. بعضو سره خبره فاینل شوې ده، بعضو سره فاینل کېږي، روانه ده. زموږ هم یو ډېر اهم میټینګ د صوبایي د پروینشل کابینټ دا چې کوم دی را روان جمعې په ورځ باندې را روان دی، هم په دغه سلسله کې. نو انشاءالله را روان حالات د هواګانو رخ دا بدل دی، او خلقو د مولانا صاحب دغه چې کوم دی نو موقف دا تسلیم کړی دی، او مولانا آ رها ہے انشاءالله. ډېره مننه. کتونکو د جمعیت علما اسلام صوبایي نایب امیر مفتي فضل غفور صاحب د راتلونکي پروګرام پورې خپل کوربه سید رشید له یاد ورکړئ. الله پامان.